دی وجه نه یو شی چې ما تاسې باندې زورور دی هغه د خرافات خو دا شی نه مو تاسې دماغ کې پخه دي چې په کار د شریعت مونې حکیم شي نه دا شی نه اوله یو شی اندې تاسې دغه علاقو کې یوه کلي ته راغلی وم متام ته مړی ته ناست و پاس تر درې کې مې یوه لښته ولې د کوړۍ کړې وه ما ورنه پوښتنه وکړه چې دغې لښتې څه حکمت یې کوړۍ م کړې دي مله چې وي څه ویله دا موږ که مړی شوی و هغه لښته مو مړي سره سمه کړله نو ما له خو څه پاره ویله دا بیا مړي نه کېږي ما ورته دا وویله چې امام علیه السلام کوم امام نه دا درته راغلي چې دا لښته اوسه سمه کړئ خو که امام ویلي خو بیا موږ څوک نه یایو که امام حسین ویلي وي رسول الله ویلي وي بیا خو کیسه نه یایو نه ویله بس دا د ټوله سمۍ خو مو داسې مه وکړ مو لکه داسې په لاختو سنولی وي اسرائیل خو بیا څه دی ډېر کسان بستونکي هغه په لاختو نسته نګه بیا دغې خونې ته ارڅي رای حل شه ده رای حل دا ده که غواړئ چې مرګونه کم شي صدقه زیاته وبسوئ صله رحم کوئ حرامه لوپاخوني ته مار نه بسوئ دې سره عمر زیاتېږي دې سره د عمر کې برکات رسي روایت دی چې 5 وخته المنځه حفاظت وکړه خدای ته عمر زیاتوي ته عمر کې برکات شي خو څه په لاختو نه یو د کومه ګوډې کې څه تاسې مړې راوړئ ډېرور یو ټوله پخه شوي دغه شي کې ټوله د موږ ته ټوله اتفاق دی وکړي چې شا کلور کې بیا هغه وینه ټیر سي سلوي ټوټل شرک خرافات جهالات ویلي چې دې کې ما مړی راوړی دی خو بیا یو سوال زه درته کوم چې داسې په مړي راوړله ګوډې کې چې چا کو ته له لوی څه څرپیخ نه شي نن ورځې نه بعد جنازه یې ما وړي بیا جنازه یې ما وړي که د ویلې هغه ورکوئ کړخې نه شو بیا دا یې پرېږدوئ که نه څه هغه پرېږدوئ دا یې پرېږدوئ داسې شیونه مه کوئ چې هغه یې تو عقل یې تو خلاف دی دین دا خلاف دی ځانه ته رابه دا شی نه مربسلي دي دا شی ورته مسوس وي دین دغه شی نه خرپوي کوم یو کار ویلې نه کوي عالم دین نه یې پوښتنه وکړه چې دا کار شریعت کې جایز دی که غیر جایز دی که ودو کو بیا به ورېږي کې ماښیمان وي چې 40 کاله یو داسې کار مو وکړو چې ثواب خې خوند نه و چې ګناه یې راته ولیکلی شوله ځان مو په ګناهګار کړل ډېر داسې کارونه دي چې هغه ځانونه مو په ګناهګار کړي هېڅ ثواب یې نشته دی دا ډېر مهم دي دا شیونه دغو ته ما تاسې په کار دی سوچ وي چې پیغمبر یې چې 2 کسانې معاملې ما ته کوي یو هغه عالم چې علم د عمل نشته و یو هغه جاهل چې جهالت بنیاد باندې خپل عبادت شروع کو 5 نورو ته دعوت ورکړي چې تاسې هر څه مو سره اوس دا شی مو تاسې دماغو کې ناست دی دا وروغ څه وخت کغېږي موږ سپیر ګڼو که نه دي ګڼو دي که نه دي که تاسې نه ګڼو موږ خلخانه خو داسې ګڼي ښځې خو هسې مونې زورورې دي ګڼي دي که نه دي ګڼي و دا ټکیا ډېر نیکو سره یایي ده که نه دي یایي خو اوسه پورې شي ته یو حدیث کې راغلی دی چې وروغ سپیر دی خو خدای پرنده دی کې د شي ذکر به کوي یو شي دا باندې سوچ نشته دی چې دا کار مو وکړو دا هغه څه دی کومه ځینه راغلی دی ډېر داسې کارونه به وي چې هغه به تا ته دښنه نه راغلی وي الحمدلله دا شی کم شولو د علماو بیان سره کنې دا یې زیاتېدلو 15 شپې و بل رنګونو چوله وکه نه وده دا شونه راغلي دي هندوانو شاید داسې ډېر شیونه دي چې هغه رسي ډېر عربو جاهلانو نه مو ته راغلي دي اوس عربو کې چې اسلام نه و کله چې بارانونه ودرېدلې باران نه کېدلې نو د عربو به یې داسې ویله چې خدای غصې کې راغلی دی غضب کې راغلی دی دا اوس مروار شوی دی مونه په کار دی خولیا یې کړو چې څه به خولې کولو غوړ غوړ لرګي دا به یې اوغو کې واچولو غوړې کې بیا به یې لاندې طرفه اور ویر نو اوغو به سوله अब خپلې ژبې کې ټویې کولې نو ویله چې مکه خدای موسی صاحب برابر دی مکه په دا اوغو بیا خو څه خولیا یې کړو مکه مونې بارون وشي دا شی شیونه به ډېر کېدل مسافر سره کله راغللې اور به ورته بال کو هغه کې به خوشبو واچولو چې دا اور یې سلمتی اور دی اوس ایران کې دا شی نشته دي ځنډنو هغوی کې دا شی و اور نه به یې ټوپونه چول سور رنګې تو طرف نه زیړې مو طرف نه داسې مثالونه دا ورکې دا نورزه کې دا شی هغوی ډېر زیات کوي یو 13 نوروز یې هغوی دی 13 تاریخ هغوی ډېر باد ګڼي منحوسې ګڼي حتی ځنه هوټلو ته لاړ شي کامرون هم بس وقت چې 11 12 شته بیا 13 نیسته ډایرکټ 14 دی ورکې دا 13 ویل نشته ویلو ته منحوس عادت دی ځونه طرفه 13 منحوس دی ورځې ایرانیان شي که ټوله خونونه وسي دروازې بند څه دا سپیره ورځ دی په کور د خونونه بهر
هلته شکر د انقلاب امام خمیني نه بعد ډېر شیان هلته هغه شولو. دا شیان خرافات دي. کله چې اهل بیت علیهم السلام نه مننه سي پوره دلیل سره یقین سره نس هر یو کار ته د سوچ وي چې دغه کار زه کوم دغه باندې مو اهل بیت علیهم السلام رسي دي که نه دي رسي او دا شی کومه ځینه راغلی دی. اوس زه دا سوچ کوم چې دغه کدو چا دومره مشهور کړلو چې نه ورځ شپې څه کدو ونه خورې وشه نه ورځ شپه ده نه وشول. خبره مشهوره شي میلوا ولا خبره ده څټه بیا اوسې ودرېږو چې بس څه شو. اصل شی چې اهل بیت علیهم السلام د سترګې وغړوي هغوی زیات څه دی خوراک باندې نه هغوی ذکر نه سور ورکوي.